حديث عمران بن حسين عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهز من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. پرنونگا باب چکم ویلو دو حدیث پائے کے اغداو چه انسان کلدیو رکن بل رکن تزین اللہ اکبر بوئی او طریقام دا خود لیوا چه کلا رکن تان نوتل شروع کی آغدین بشروع کی او اللہ اکبر بوگت شی تردے پوری چه دے بل رکن تور داخل شی دا سنا چه سڑے بالکل پولاڑا اللہ اکبر ہوئی یا دا سمنا چه بالکل بل رکن تور نوتل والتا اللہ اکبر ہوئی بلکہ شروع با پدا سے طریقہ باندے کئی چکل دے ٹھٹیدن کی شی آغیر رکن تاتلن کی شی نو اللہ بویل شروع کی اور چکل آغا رکن تور داخلے دی گی نو بس آغا ٹائم کوا دا اکبر بر چکم دے دا ختم شی دا سنت طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مجلس خپل برکتنو دا نیکانو دا صالحانو دا مجالسم برکاتی مونږ خپل مشران لیدلی دي هر چا خپل پلارم لیدلی مور به هم لیدلی د هغې زمانې چې کم خصوصیتونو یا کم خواږه څیزونو کم مینې محبتونو هغه نشته اوس البرکتو مع اکابرکم ډېر څیزونو تعلق مشرانو سره دی نو چې کله د عامو انسانانو جون کې الله صدای څیزونه اچولي چې هغه د نورو پای کې نه وي خکارا دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغه وخامخا راسي یو ځل صحابي تپوس وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله موږ ستاسو په مجلس کې ناست یو نو زمونږ ایمان ډېر قوي ډېر کلکي او موږ ته ډېر اطمینان حاصلي خو چې کله ستاسو د مجلس نه لاړ شي نو بیا هغه شانته یقین او ایمان نه دا برکت خبر دا مطلب نه چې بې ایمان شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس خپل یو برکت دی او په هغه ټایم کې صحابه کرام ځان ډېر کلک ویني هغه تپوس کوي چې او قد وجدتموه آیا واقعي تاسو ټول دغه شانته نه هغې وي چې او جي هغه وفرمایل چې که تاسو ټول عمر بیا فرمایل دی پسې اولو فرمایل چې دا خو ایمان علامت ده او بیا فرمایل که تاسو همیشه په هغه حال وئ په کوم حال چې زما په مجلس کې نو لصافحتکم الملائکه ملائکو به ستاسو په بسترو کې تاسو سره سلامونه کول وی مقصد دا دی چې د هرې زمانې خپل یو برکتي الله پیدا کړي پای کې څومره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت نه رستو خلق پیدا کیږي نو دومره دینی سرګرمۍ کمیږي برکات هم کمیږي بظاهر خو ښکاري داسې چې دینی سرګرمۍ ډېرېږي خو هغه د هغې خو یا عقیده بربادوي یا په هغې کې د بدعاتو شمیر ور داخلي ورنه صحیح معنو کې دین کمیږي ډېرېږي نه نو دا خو د هغه د ژوند خبره وه پس د ژوند نه راغو خکارا دا حدیث کرا دی چې مونږ لا رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کړی نه و چې زمونږ په خپلو زړونو کې څه ناشناوالی محسوس کړو یعنی د نبي د وفات سره سره انسان ډېر کمی محسوسوي نو د پیغمبر مونځ د هغه په شان مونځ به څوک وکړی شي چې کم خضوع خشوع سره هغه کوي کمې عاجزۍ سره یې کوي کمې توجه سره یې کوي په کم صحیح طریقه باندې کوي ٹھیک دا مونږ هغه شان کوشش کوو لیکن عین هغه شانته کول دا ممکن نه دی د دې وجه نه د صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ پای به مینه ماتې ده
او چې کوم صحابي به هو هغه شانتي منځو کو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ به ورته رایات شو. دې حدیث کې د هغې ذکر دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کوفه کې یو منځ کو، هلته چې کوم صحابه وو هغې د مازه نه وروستو هغه ته وویل چې نن مونږه گویا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې منځ وکړو. منځ د دې صحیح طریقې سره کول ډېر مشکل کار دی. زمونږ خلکو ورته هسې ګپ جو کړی منځ نه کوي، خو که سړی صحیح کوي هم نو ډېر مشکل دی. اماماتو ته هم کار جوړ کړی دی، د هغې ټول مقتدیان څوک د هغې نه مخکې ځي او څوک هغې سره ځي او هغې چاته وایي نه چې دا مه کوئ. او غلطه خبره ده. د یو سړي ذمه داري د پوهې مطابق دا ده چې عمل یې کړي خلک. اوس که خلک عمل کوي او که نه کوي ځان له مسله ده، خو چې یو سړی د خپلې اړې دپاره سخته خبره کولی شي نو کم از کم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دپاره هم سخته خبره وکړي. یو سړی ځان کوي نو صحیح ولې نه کړی. نو دارنګې د دې د مونځ چې کوم انتقالات دي هم غلط دي. دې حدیث کې د هغې ذکر دی. مطرح بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې زه او عمران ابن حسین رضی الله عنه مونږ دواړو مونځ وکړو سیدنا علی بن ابي طالب پسې. دا هم د کوفې خبره ده. مدینه منوره کې دا مسائل نه پیش کېدل، ځکه د مدینې منورې خلق د هغه ځای صحابه کرام د هغه ځای تابعین او تبع تابعین په دین ډېر کلک دي. هغې چې هر څه کېږي وه هغې سنت نه پرېږدي. او دې وجې نه امام مالک رحمه الله وفرمایل چې د مدینې والو اجماع چې کوم دا دلیل حجت دی، د بل چا هغه دلیل نه ګڼه. دا خبره د کوفې کېږي، دا مه وایه چې ټول صحابه داسې وو. خو کوفه کې وا خلکو اصول لاو چې کوم سړی به ګورنر نه به مونځ کوو مخکې. اوس ګورنر له ځان لمونځ نه ورځي، سورې اخلاص قدرې نه ورځي. نو ممکن ده چې پای کې داسې ګورنرانو چې صحابه نه وو، تابعین وو تبع تابعین وو، چونکې مونځ خو به هغه کوي. دا خو اوس مسله چې دی سړي پسې مونځ کېږي ده پسې نه کېږي. دا مسئلې اوس پیدا شوي دي، دا په پاکستان کې پیدا شوي دي، هندوستان کې مونځ هر مسلمان پسې کېږي. سړی مسلمان دی مونځ ورپسې کېږي. د بنیادي عقایدو خرابي یې نشته دی، د ختم نبوت قائل دی، ته پسې مونځ کېږي. او یو ځان له یو امام ته جوړی نو امام بېشک داسې وګوره چې متقي، پرهیزګاري، دینداری، د دین نه خبري، قرآن و سنت نه واقفي، با اخلاقي، غزان له مسله. لیکن یو مونځ دوه کېدل دي هغه هر چا پسې کېږي. د چا که ګیره نه وي هغه پسې هم مونځ کېږي. یو مونځ دوه هر چا پسې کېږي. زمونږ خلک به خپې وخرئ چې دا جي داسې دی، هېڅ نه دی. ته څه ټول عمر درپسې لګیا خو یو مونځ کې وکړه ورپسې. صحابه کرام به عمراو پسې مونځونه کول. ډېر داسې خلک دی چې خلکو بدنام کړي دي، لیکن یې پسې هم صحابه کرام مونځ کوو. کله چې فکان اذا سجدا کبرا، کله چې به سجدې له ته نه الله اکبر به وي. پرون مونږ چل خولی چې کله سمع الله لمن حمده وویلی شي په ولاړې، ربنا ولک الحمد بم په ولاړې وویلی شي. زمونږ خلک خو چې سمع الله لمن حمده په نیمه کې ووایي او ربنا ولک الحمد تلو نه مخکې شروع کړي، او چې ښکته ځي سجدې له ورسېږي هلته الله اکبر ووایي. الله اکبر په ولاړې شروع کول دي، الله په ولاړې شروع کول دي. او چې کله سړی سجدې له لاړ شي نو د اکبر بر به هلته ختم شي، الله اکبر. دا تله راتله به ټول د په عبادت کې راځي، په ذکر اذکار کې. دارنګه ویدا رفع راسه کبرا، کله چې به سر پورته کول غوښتل الله اکبر به ووایي. ویدا نهض من الرکعتین رکبرا اکبرا، او کله چې به دوه رکعتونو نه پاسېده نو هغه ټیم نه به الله اکبر شروع کړه. دا نه چې په ناسته به الله اکبر وي یا به په ولاړ الله اکبر وي. ځان به یې تکړه کو، توله به یې کو. لکه انسان چې خوځي را خوځي بیا هغه خبرې نه شي کولی.
ښکاره چې سړی خبره کوي تاسو خو پټ لګیا که تاسو ته اندازه نشته. یو سړی چې امامتي کوي نو چې هغه اواز وباسي نو پکار دا چې هغه سم شوي ځان یې برابر کړي، پتلو کې هسې خبره نشي کولی. د دې وجې نه امام د پاسېدو نه مخکې نه کوي شروع، چې کله پوهېږي چې زه اوس پاسم نو الله شروع کړي، چې ودرېږي سو نو برې ختم کړي. دا مونځ هغه دغه شانته وکړو. فلما قضى الصلاة کله چې مونځ پوره کړو اخذ بيدي عمران بن حسین، نو عمران بن حسین زر لاس نه ونیوم. د صحابه کورنۍ کې به مینې وې محبتونو. نو وی ویل ماته لقد ذکرنی هذا صلاة محمد صلی الله علیه وسلم، سیدنا علی ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ رایت کو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ یادېدو سره معامله خرابېږي، جړا ورځي خلکو له، خفګان ورځي. بیا دا سیدنا علی دی چې هغه مونځ کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ډېر صحابه داسې شته دی چې ای باره کې دا احادیثو کې شته دی چې اشبههم بصلاة النبي صلی الله علیه وسلم، مونځ به بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دی کو. نو یہ دغه فرمایل لقد ذکرنی هذا صلاة محمد صلی الله علیه وسلم، او یہ دا فرمایل چې لقد صلی بنا صلاة محمد صلی الله علیه وسلم. دې حدیث کې مونږ ته ترغیب دارې چې مونځ با د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوو. تعدیل د ارکانو به وي، دا به غلطه وي چې سړی د یو رکن نه بل رکن ته اوړي نو اوتې بوتې وکړي. د صحیح طریقې سره د منتقل شي، هغې به د الله رضا ملاویږي. اقول قولی هذا استغفر الله.